دو MPs یو MNs اتیا کسان نن هغو راغونډ کړو صرف 80 کسان او انشاءالله تعالی چې دا زما چیلنج دی چې په زرګاو کسان مو ته دلته ونقول نه زه به سیاست پرېږدم ځکه چې زما ایجنډه زما ایجنډه څه ده زما نولنۍ ایجنډه زمونږ چې څومره دوکانداران وروڼه دي د مینګورې په سیټي کې دي که هغه په بټخیله کې دي که هغه په کانجو کې دي که هغه مطلب دا دی په هر ځای کې چې دي نو زه دغه مالکانانو ته ریکویسټ کوم ځکه چې د هغوی ذاتي پراپرټي ده خو دغه دوکانداران که تاسو سوچ وکئ نو د چا 40,000 روپۍ میاشت ده د چا 30,000 روپۍ میاشت ده د چا 30,000 روپۍ میاشت ده 2 کاله یا یو نیم کال مطلب دا دی په هغې کې هغه بړاویږي یو طرف ته که تاسو سوچ وکئ یو طرف ته خو داسې حکومت په موږ راغلی دی الله دې وبخه په ټیګانو باندې نران دي وایي کارخانې لګوو په ټیګانو باندې وایي جابونه ورکوو په ټیګانو وایي چیني دومره ارزانه شوه په ټیګانو وایي وړه دونه ارزان شو په ټیګانو باندې وایي په میډیسن په هسپتال کې دنیا شی پراته دي خو صرف په څه په ټیټ باندې محدود دي ته راوځه د هسپتال کې میډیسن ماته وښیه یا مطلب دا دی دا وړه چې څومره ګران شو تاسو ته خو پته نه کنه چې د دې نه مخکې وړه به څو په 800 روپۍ ټولې وړو اوس به وړه به څو وړې اوس به وړه به څو وړې په 1350 روپۍ ترورکۍ شوه وروره په ورځې ریټ دی دا زه بدلم ګوره کله چې موږ یو MPA یا یو MNA منتخب کړو ما ورته وایي منتخب کوو که نه دی الف والي دی الف والي الف څه ته وایي دی قرآن باندې لاس کېږي چې زه به د دې خلکو سره مخلص یم دلته ماته ووایه کم MNA کم وزیر کم جاګیردار کم یو په قسم باندې عمل وکړو څومره پراپرټیانې دي جوړې کړې څومره غلاګانې دي وکړې د په قرآن له پاسه دې لاس چخودی ستا نه بل کافر نشته ستا نه بل مرتد نشته چې تا په دې خلکو سره دا دغه ووایې دویمه خبره زه دا کوم چې زه دا ته وایم زه PTI والا ته یم چې راشه ککره شمار که راشه ککره شمار که راشه دا په سوشل میډیا به هم چلېږي په الکټرانیک میډیا باندې به هم چلېږي نور په ګوته نه پټېږي دویمه خبره زه دا کوم چې مهنګایي ډېره په عروج باندې روانه ده ډېره په تیزۍ سره روانه ده عمران خان صاحب وایي یاره مهنګایي نشته دا لکه د کوم ځای انصاف دی چې د ملک وزیر اعظم ته د مهنګایۍ پته نشته د مهنګایۍ دا پته تاته ځکه نشته چې ته په 300 کنال کې پاتې کېږې په څونه کې په 300 کنال کې ته پاتې کېږې زه په 4 مرلې کې پاتې کېږم ته په 300 کنال کې پاتې کېږې بله خبره ته چېرته یو ورځ ته ما ته داسې په ریکارډ باندې وزیر اعظم ته وښیې چې دی په بازار کې ګرځېدلی او د وړو تپوس کړی دغو د غوړو تپوس کړی د سبزۍ تپوس کړی د پلونو تپوس کړی چې آیا زما حکومت دی په مرکز کې هم زما حکومت دی او په صوبه کې هم زما حکومت دی ورېږه زه به د بازار یو ویزټ وکړم زه په خپله تپوس وکړم چې یاره د وړو څه ریټ دی د غوړو څه ریټ دی د سبزۍ څه ریټ دی یاره د خلکو د روزګار څه مسله ده نو یوه خبره زما واورئ دا د ټي وي شی نه دی دا د ټاک شو شی نه دی دا یوه خبره درته کوم دا د ټي وي د محدوده پورې خلک دی که هغه امتیاز دي که هغه د هغوی وروره عمران خان دی که هغه مطلب دا دی بل او که بل دی دا عوام چې دي دا غریبانان عوام چې دي روژه را روانه ده مبارکه میاشت ده کله چې روژه راشي او په هر ملکونو کې ریلیف ورکولی شي څه ورکولی شي ریلیف ورکولی شي ځکه چې سوچه مسلمانان هغه دي ولې دا مسلمانان نه دي دا کافر دي دي خو وروره وایي موږ مسلمانان یو چې ته مسلمان او تا وروره الف سوچ او په قرآن دې لاس کېښودو تا د اغلا وکړه دا دې د خدای سره هم
ټوکه وکړه او کم سړی وایي چې الله پاک سره دوکه وکړي وایي دروغجن سړی الله پاک وایي دا زما دشمن دی دا زه یې نه بخښم نو دا قوم به یې څه وبخي تاسو ماته ووایئ تاسو به یې وبخئ وبخئ دویمه خبره پی ټي آی جلسه به ولې کامیابېږي پی ټي آی سړی دې راشي دلته دې د چینۍ خبره وکړي دلته دې د غوړو خبره وکړي دلته دې د روزګار خبره وکړي او دا خو عمران خان د اعتماد ټوټ واغېستو وګورو اوسو د اعتماد ټوټ یې واغېستو څه شي د اعتماد ټوټ یې واغېستو هلکه زما د اعتماد ټوټ سره څه کار دی ما ته چینیار ځان کړه ما ته غوړیار ځان کړه ما ته فیکټران ونه کړه ما ته مطلب دا دی په دې هسپتالونو کې میډیسن کېده میډیسن تاسو په خدای یقین شته چې زه په دې مخکې ورځو کې هسپتال ته لاړم یو ویزټ مې وکړو یا زما د په رب قسم یې کړه ډسپرین ګوله یم په دې هسپتالونو کې تاسو وموندله نو دا په ټي باندې صرف تشې خبرې دي چې یاره میډیسن شته یاره پلانکې شی شته ټینګۍ شته هلکه 40,000 ته ورسېده راشماري خپل اچا کسه راشمار کوي دا شمار دا خو لا وخت دی ګوره ډېرو خلکو ما ته وویل میسېجونه راته وکړل خان باران دی وایي ستا به درنه کې باراني ما زړه مې صفا دی قسم په خدای چې کوم ټایم دله درکړم سور وربئ سور وربئ دا د الله احسان دی چې زما زړه صفا دی باران څاڅکې شته وښیه ماته ماته وښیه که نه هغه 80% باران ماته وښیه دا مې ګرنټي ورکړې ده ما انشاءالله زه په زړه امین او صادق سره یم الله پاک به زما مدد کوي او باید که باران ومي که ګلۍ ومي که طوفان ومي چې زه په دې باران کې ودرېږم دا خلک به هم په دې باران کې ودرېږئ به زما خپل مقصد په دې کې نشته زه ستاسو نه څه غواړم نو زه دا پوسټر په خپلو پیسو کوم سپیکر په خپلو پیسو راوړم د عمران خان په شان دې وایم چې 100 روپۍ راوالی چې درنه وکړو 100 روپۍ راوالی چې درنه وکړو دا خو زه کولی شم خو نه ولې زه په چالور نه اچوم زما چې څه د غریبۍ وسي انشاءالله تعالی چې زه به کوم دویمه خبره نه اورئ چې کوم د زمرودو کار شروع دی په راجاباد کې کویان کې نستی کېږي په کورونو کې لا اله الا الله محمد رسول الله که دا کورونه به تاسو راتاو نه کړه نو راشئ زما نوم به بدل کړئ ګوره دا کورونه نیولي دي دومره پکې کویت کوه که نه په خپلو دودو کې کار کوه که نه ټول څنګه چې بکرین چوک ته پکې وځما سوراب خان چوک ته پکې وځما پردي کورونه یې وډک کړل لکه دا جایز خبره ده تاسو ماته دا ووایئ بار دا خبره کوم چې په دې چیف سیکرټري اکشن واخلي قسم په خدای که چیف سیکرټري په دې اکشن وانغستو نو سپین خان به بیا اکشن حالي زه درته ښه معلوم یم چې زه د قومي قبیلې سره تعلق ساتم یو د چا پروا نه ساتم یو د چا نه یېرېږم نو کله چې وزیر اعظم عمران خان راغلی و عام نظام مې ورسره درنه کړې ده دغه ایم پي ایزو ته زه وایم چې تاسو خو معمولي ایم پي ایز یئ یو ایم ایل اے دوه ایم پي اے چې دی زه به تاسو ته دا ووایم چې عمران خان زما مقابله په هغه ورځ نه ده کړې نو یو دوه ایم پي اګان او یو ایم پي اے به زما څه مقابله وکړي نن درته ښیم دا کویمرې ورته ګمان کوي چې دا خلک ویني که کرۍ شمار ده که کرۍ دویمه خبره دا کوم زما چې کومه خبره وي هغه به پاکه خبرې پاکې خبرې د الله هم خوښي پاکې خبرې د بني ادم هم خوښي خو په ډېرو خلکو ښه لګي په ډېرو خلکو بد لګي ځکه حقیقت شوی نو زما خیال دی چې ته به د خلکو بدې شي وګوره فیصلې خو الله کوي که نه فیصلې الله کوي ځکه نن راوتی یم تاسو ماته ووایئ ځکه نن راوتی یم د دې لپاره راوتی یم چې وروره دا ولې دومره منګه ښکته راتاو شو دا ولې تاسو خپل تپوس نه کوئ دا ولې تاسو دومره غیرت او پښتو په تاسو کې نه راځي ولې زه دا
900 روپۍ وړولې په 1400 روپۍ علم ولې دا د کم ځای انصاف دی ښه په ملم جبه کې دي وروره راشه غټې غټې ونې ووهلی شوې د نښترو دا په کوم طرف لاړې دا په کوم طرف لاړې غریب سړی که ځانه شورټۍ م راغونډی قسم په خدای په چکپوسټ کې کوڅه کې خو چې کله ونې ووهلی شوې نو دې ځان ننګاره کړو وروره دا چا ووهلې دا ښه تاسو ته پته ده چې چا ووهلې دا عام سړی وهلی شي عام سړی ځانه شونټۍ راغونډوي عام سړی ځانه ورکوټې شان خچاک راغونډوي تس په پاټک کې به تکټ کړي دا چې دا ونې کټ کړي دي چې دا په کوم طرف ووتې دا خو پنجاب ته ووتې خبره ختم شوه په یوه خبره ته کوم رحمت علي خان جون ډېره زیاته شکریه ادا کوم بیا یې شکریه ادا کوم خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې نن له پی ټي آی یو زوال روان دی چلته اتیا کسه او چلته 40,000 کسان دا خو نه برابرېږي که نه د شرمل ویډیو هم نه ده ورکړې وغه په سوشل میډیا وغه په پرنټ میډیا وغه په الکترونیک میډیا وغه او بله ورځنی پروګرام دی وغه ما ته وګوره چې وزیر اعظم مقابله د سپین خان نشي کولی نو یو MP یا یو MNA هغه به د سپین خان مقابله څه وکړي ګوره زما وروڼو که تاسو اتفاق دی نو انشاءالله تعالی چې مهنګایي به هم ختمېږي تاسو ته به پوره انصاف هم درکړی کېږي د هغې وجه دا ده چې د هر شي تپوس کوئ که تاسو تپوس ونه کړو نو په رب یقین وکړئ دغه شانتې به خوار وزار ګرځئ خو زما که منئ مهرباني وکړئ چې یو میسج ورکړم نو د سیلاب په شانتې راوځئ ماله پیسې مه راکوئ ستاسو به څه پیسې مه چې تاسو به ماله راکوئ تاسو به ماله څه راکوئ په یوې پوسټر باندې به څه راشي په یو سپیکر باندې به څه راشي زه ستاسو نه پیسې غواړم زه تاسو ته صرف چې ماله بنګله جوړه کړه زه تاسو ته صرف چې راشي وروره ماله پیسې راکړه زه درته وایم چې تاسو راوځئ چې زه ستاسو تپوس وکړم دا زموږ پلاران نه دي دا ستا په اوټو او زما په اوټۍ سملای ته تللي دي دا ستا په اوټو او زما په اوټي سملای ته تللي دي چې الف چته و الف څه ته وایي الف قرآن مجید ته وایي چې تا په دې الف باندې لاس کېښودو په قرآن مجید باندې لاس کېښود او په قرآن مجید له پاسه د کرپشن کې غلا کې نو د ده نه بل غټ کافر شته تاسو راته ووایئ شته جواب یې ونه راځي شته هلو ګوره یوه خبره زما واورئ زه بار دا خبره ځکه ډسکس کوم د دکاندارانو ده چې یاره دا زمونږ غریبانان وروڼه دي مالکانو ته زه ریکویسټ کوم اپیل کوم منت کوم چاله چې خدای پلازې ورکړي دي چاله چې خدای دکانونه ورکړي دي مهرباني وکړئ دا کرایانې مه بړوئ یو طرف ته روزګار نشته او که دا کوئ جو بیا وروره انتظامیه ناسته ده DC ناست ہے کمشنر ناست ہے زوابی سباٹ نوٹیفیکیشن جاری کن زگا چی پا دوت ونیم کالا کی پتا 50% پا دکاندار سے واقع نو تو خوست پا 50% 60% 70% کرائی تا سے واقع نو تا خو جائز خبر ندا دا نا پا قانون کشتا و نا پا آئین کشتا نو دا دکانداران دا پارے او میسیج دے دا زمانگا رونا دی دا مالکانانو زمانگا رونا دی من با ریکویسٹ وکو او دی به استیج کی یقین کوئی چې دی به استیج کوي ځکه چې نن زما د دکاندار نور کار نشته تاله ټوله کرایي د کم ځای نظر کې لکه رشته پوره ده خو نوره پرې مه پاړوه ښه مالک ته به وروره ټلیفون وکړي هلکه دکانداره 15,000 مې راباندې بړاو کړه 10,000 مې راباندې بړاو کړه هغه خو هغه شته نشي ورکولی ته پرې نوره څنګه بړاوې نو د دې لپاره بیا انتظامیه شته DC صاحب ناست ہے کمشنر صاحب ناست ہے بیا به د هغې سره زه دا مالکانان به راغواړم او په دې کې به یو نوټیفیکیشن جاري کوم منګه نو زه خو ډېره زیاته ستاسو شکریه ځکه ادا کوم چې تاسو ډېر په ګڼ تعداد کې راووتئ او دا درنه تاسو کامیابه کړه
نو رونا یو قصه نه ده چې زه تاسو ته وکړم راشه یو پرون یو بل غل په موټر کې راډیو راغی وایي قسم په خدای چې 25,000 روپۍ مې دي پکې قسم په خدای چې 25,000 روپۍ مې دي پکې دا د پی ټي آی کس تاسو وکتلی وایي دا پیسې زه چا له ورکوم وایي دا خو زه سیم صاحب له ورکوم دا خو محمود خان له ورکوم نو 16 लाख روپۍ دا خدای تباه و برباد کړه دا خدای ټول وانګه ته چې د غریب خرڅري نه 25-30 लाख روپۍ والي نو د تنخواه څومره ده د ترانسپورټ تنخواه څومره ده 10,000 وای 15,000 وای د دې نه علاوه شته تا خدا خبره کړې وه عمران خان دا خبره کړې وه چې زه میرټ باندې کوم زه په میرټ باندې کوم یلکه د پتکانو په شان ته مخ مې نیولی د چپلیان بیا که به ما د پاکستان جوړې ته به پاکستان جوړې تا ته ګوره او نه یې پاکستان ته دې ګوره نه یې پاکستان ستا پلار نه دی جوړ کړی ته به یې څه جوړ کړې زمونږ هغه زوړ پاکستان پکار دی زمونږ هغه زوړ پاکستان پکار دی پرېږده نه یې پاکستان جوړو نه یې پاکستان ستا نیکه نشي جوړولی ته به یې څه جوړ کړې ستا نه ښه ګاګران ناست دي ستا نه ښه ګاګران ناست دي هغو جوړ نه کړو ته به یې څه جوړ کړې او زه چیلنج کوم زه پی ټي آی والا چیلنج کوم چې یاد ساتئ د سنټ الیکشن د نوملالو عزیزوب سره کلاري دا به د سنټ چیرمني او د حسن والا مبارکي ورکوم د حسن والا مبارکي ورکوم دویمه خبره وایي زرداري سبزې باري زرداري او ګاګر سړی دی ته د هغه سره ځان مه حسابوه عمران خانه ته د هغه سره ځان ځکه مه حسابوه چې هغه یو ډېر هوښیار سړی دی ډېر سمجدار سړی دی او بیا د دې پاکستان په قربانو کې هم شامل دی ستا کومه قرباني ده ستا دا قرباني ده چې یو ورلډ کپ دې ګټلی یو ورلډ کپ دې ګټلی انډیا دولت وګټلي انډیا وګټلي ګټلې دغه ورلډ کپ به راغستی ورلډ کپ مې وګټو زه ستا په ورلډ کپ څه کوم ما ته چینی ارزانه ده ما ته وړاله لانده ما ته سبزیار رالګه ما ته فیکټرانې ولګه چې خلک به روزګار شي ګوره یوه خبره مې واوره په ټولې چې لاړ شي عمران خان نو مهنګایي کم نه ده خلک خو هسې چغه وایي ما هیڅ نشته په دې خوا کې د نایبه چې یو ټک ته نه وباسمه چې تا ته ګوره وزیر اعظمۍ ته دې ګوره هغه کرسۍ دې وشرموله ستا نه خو نواز شریف خو ستا نه نواز شریف څنګه زه ښه کوم زما د پارټۍ سره نه ده ګوره خفه کېږئ مو زه د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم خو ما او د هغې ویډیو کته چې هغه په خپله په بازار کې ګرځېدو نواز شریف وی وړه په څو دي چیني په څو ده ولې په څو ده موږ له خو داسې سړی پکار دی موږ له خو داسې سړی پکار دی او دا وایي انارو نه یې دوږه لکه دا انارو څه شی دی په دې لږ دوږه دا انارو څه دی انارو خو تا ورکړې ده یوه پیره سړی دې لندن ته ودلېږو ټولې به یې دې ته واخیستې قرضې ځاسو کوئ او وروره ښه صرف زما په عوامو پرېوځي ولې دا قرضه ما کړې ده دا قرضه زما دې عوام کړې ده په قرضې ستاسو قرضو ته څه حاجت دی تا خو په خپل سپیچ کې دا ولول ریکارډ پراته دي وایي کم سړی وروره کم سړی چې وایي پوه شه وایي کم چې بل سیوا راځي نو ته پوه شه چې وزیر اعظم غل دی اوس چا ته موږ غل ووایو ما ته تاسو ووایي چا ته غل ووایو په چمه ووایي چا ته غل ووایو چا ته غل ووایو په جمع ووایي چا ته غل ووایو چا ته غل ووایو نومې ولئ نومې عمران خان غله ګوره حقه خبره کوئ مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی نه له چا نه یېرېږئ نه له چا نه شرمېږئ کله چې د یو MPI سره میلاوېږئ که نه نو د دې مرغوټۍ نه نیسه ځکه چې تا هوډ ورکړی دی هوډ دې ورکړی دی په دې ګرېوان نه رانیسه وایي دا کار رانه وکړه او چې نه دی قسم مې په خدای په دې یو مخ او په دې بلې ووه دا به اوس بیا وټونه را روان دي زما وروڼو بیا وټونه را روان دي
بیا پکې اتوار هفته نه کوي چې اتوار هفته مې چوټي نه خلکو ته بنات شوه بیا د اختر په ورځ باندې هم دغه چوټي نه ستا عمر ډبی زما عمر ډبی د بل عمر ډبی یا نه کروړه زمونږ هم څه کمی دی که کمی خو زمونږ شته که نه چې کله د وټونو ورځ راشي موږ وایو بلکل بلکل تاله به وټ درکوو او که موږ یې اخوا غولي و خیر دی اورې که اخوا یې راباندې غټ منډلی دی خیر دی اورې خو چې دله وټ ورکړو نو تاسو ته وایم چې مهرباني وکړئ چې کله موټر کوئ نو د دې به نه الله تپوس کوي ګوره دا یاد ساتئ ګوره دا ګوره یو ډېره غټه ذمهواري ده ګوره ځان په دې خبرو لوګ ډیپوا کوي چې چا کوم یو سړی په نظر کې ټیک ټاک ښکاري هغه که هر یو کس هغه که سپین خان دی هغه که بل دی هغه که بل دی خو سوچ وکړه نن چې ته سملې سوچ وکړه چې زه په پلانکي ام پي پسې تلم دوه پیرې منتخب شول که نه شول ځه ډول خو د دې په مرکز کې حکومت دغه بهانه لاړه ختمه شوه په مرکز کې دې ناست دي په صوبه کې دې ناست دي ډېر زر بله خوشخبري درکوم چې عمران خان به مرکز پرېږدي دا واورئ ښه دا واورئ مرکز به پرېږدي خو زما سره د دې صوبې غم دی زه هم چې دا غله به کله ځي زما سره د صوبې غم دی غټ غله خو په صوبه کې راته ناست دي او زما خیبر پښتونخوا ته څه وایي کې پي کې او څوک ورته وایي کې پي دا وګوره خیبر پښتونخوا په ځای وایي کې پي کې دغه سړی زما ډېر بدې شي چې دی وایي کې پي کې څه شی دی او کې پي څه شی خیبر پښتونخوا ورته نه شي ویلی خوله ولې ماته شي ګوره دویمه خبره د پنجاب چې څومره پولیس دی د هغو نوټیفیکیشن جاري شوی دی د تنخواګانو جاري شوی دی راشه وروره په پنجاب کې د پولیسو تنخواګانې بلاو شوي دي ښه د هغې نوټیفیکیشن وتی دی زموږ د خیبر پښتونخوا د پولیسو نوټیفیکیشن خو لا غټه خبره ده غټه ولې دا زموږ وروڼه نه دي دا پولیسو ولې محمود خان په سترګو لم ده که په سترګو یې پټۍ لګېدلې بیا رالم محمود خان له ورشه محمود خان له ځکه راځم چې بیا هم چیف منسټر خو دی که نه او بیا زموږ د سواد خو دی که نه هغه څه چل وکړو په دویم کاله کې درته د هغه کارونه ښیم په مټه کې صرف یو دروازه لګولې ده د هغې نه علاوه ما ته په ثبوت وښیئ چې هغه چېرته کالج راوړی که هغه چېرته یونیورسټي راوړي که هغه چېرته مطلب د هسپتال راوړی که هغه خلکو له هسې جابونه ورکړي تاسو راته ووایئ ورکړي دي ووایئ ورکړي دي پسې ورکوئ وایئ که نه یاره د خدای له به جواب نه ورکوئ وایئ پسې ورکوئ په 15 لکه کلاس 4 په 15 لکه کلاس 4 دا د دې هغه میرټ و دا د دې هغه تبدیلي وه چې 14 کسان په سنټ په جرمنۍ کې د عمران خان د خولې خبره ده چې دا خرڅ شوي دي راوړه پرنټه راوړه کنه غیرت او پښتو خو دې ته وایي غیرت او پښتو دې ته وایي چې دا یې خرڅ شوي دي 60 کروڑ روپو ته به یو MNA ټینګ کړي ټینګ به کړي نشي ټینګولی پارټي وایي ومنه مړه 60 کروڑ روپۍ دي وایي مړه دا نه جو بله نه جو بله ستا دپاره غلي ونه وي 60 کروڑ روپۍ ډک تولیږئ 60 کروڑ روپۍ خو ډېر شی دي دا دي په دې په رسوات کې نه دي خرڅ شوي خلک ته معلوم دي خرڅ شوي نه دي خرڅېږي به او خامخا به خرڅېږي نو ځکه به دا راتلو دا نننی الیکشن هم بېلې دا راسره زما واده شوه چې دغه یوسف رضا ګیلاني دی به انشاءالله تعالی ګټي او دا نور به ځکه بېلي چې دا خرڅ والا خلک روپۍ ډېر خوږ شی دی او بیا 60 کروڑ روپۍ 60 کروڑ لږ هم نه که نه 60 کروڑ 60 کروڑ خو ډېر غټ اماونټ دی هغه به باټه ایسته کوي اوس چې 60 کروڑ روپۍ وشي لومړۍ خبره خو زه دا کوم چې لعل خو زما دا تر نه کامیابه شوه ډېر خوشحاله شوم ډېرو خلکو راته میسیجونه هم کړي وو یاره وې باران بی ما اسپین خان زړه صفا دی زما ټیم له به الله پاک ور راخېږئ ولې تاسو په زړه ګنده وئ کله چې د PTI بله ورځ هغه